نیکې هیلې او سلامونه ګرانو کتونکو، ستړي مسئ. هیله لرم چې جوړ او روغ به یاست، د روغتیا جامې به مو پر تن وي. دا مهال ناست یم د ډاکټر عبدالحی هلال صاحب سره. دی مې په څنګ کې ناست دی، د ده په دفتر کې یم، د ده په افیس کې یم، د ده په کلینیک کې یم او د ده څخه به نن مجلس کوو، پوښتنې به جنګ کوو. د ناجوړۍ په والا په معاشره کې ناجوړۍ هم زیاتې دي، په زیات تعداد سره، که سپین ږیري دي، که سپین سري دي، که ځوانان دي، په دغه زیات په دا زکام، په دا بخار او دا رقم نورې ناجوړیانو کې مبتلا دي چې ګسه د چمن ښار د ناجوړۍ څخه خلاصېږي نه. و نورو علاقو ته چې ورسې، که کراچي، که کوټې، که دا علاقې خو په دونې زیات تعداد باندې ناجوړیان نه کم چې کله د چمن په ښار کې په زیات تعداد. نور به ډاکټر صاحب څخه په دې حواله پوښتنه کوو. ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب یوه نړۍ مننه ستا څخه کوو چې تا موږ ته خپل قیمتي وخت راکړئ. ډاکټر صاحب پوښتنه مې دا څه کول، اول زه خپله د هم زکام یم چې دا زکام ما څه په دا 3 میاشتې هم نه دی وتلی، ناجوړۍ دي، کور ته هم ناجوړۍ دي، ډپریشن دي، د سر دردونه دي، خوا مې راګرځي، په خوله کې مې ترویې اوبه راځي، خوا ته مې شی نه کېږي، بس دا کیسې دي، ادب دي، بولې مې زیاتې دي، سپین ږیري هم دا وایي، مطلب سپین سري هم دا وایي ګوډې مې درد کوي. بس خو څوک سم سړی ما در اوسه نه دی لیدلی. چار یو دی وایي ملا مې درد کوي، پر سر مې درد دی، بدن مې دروند دی. مطلب د دې څه وجه کېدای سي؟ اخر موږ ته څه کول پکار دي په دا واله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه بشردوست صاحب چې تا دوی نظامت وکړي، زموږ د غریبانو حجرې ته رالې او ښه پوښتنه لرې. او دا سوال ما سره همیشه موجود دی چې دا زموږ خلک ولې ډېر ناجوړه کېږي. شاید د نورو خلکو سره هم دا وي. اوس که نور دنیا کې ته وګورې، دومره پر کلینیکو باندې راشي، دومره په هسپتالو کې راشي او د دومره ډېرو دوایانو خوړن. که زه درته وایم دا وخت د پاکستان کې چې کومې دوایانې فیکټریانې سټارټ دي یا څونې دوایانې جوړېږي، په دې کې به زه درته وایم 80% یا 80% دوایان چې دي پښتانه خوري. د دې وجوهات او دا بل خبر هم دا ده چې په پاکستان کې در ټولو غټ یو بزنس چې دی هغه د دوایانو روان دی. او بل ما ورته ویل چې دې کې 80% دوایانې چې دي پښتانه خوري. وجوهات څه دي؟ یو وجوهات خو دا دی چې دلته زموږ په علاقه کې د روحیاتو ناجوړۍ ډېرې دي. زموږ ډېر خلک چې دي دلته د ډپریشن، انزایټي یا نور داسې رواني امراضو یا روحي امراضو ښکار دي. که هغه داسې چې دا ناجوړي اکثره دوامدارتوب ډېر لري او دا که شروع سي، که زه درته ووایم بعضې ناجوړي بیخي ختمېدنګ هم نه لري، د ډېره وخت پورې دا شروع دا که موږ چاته وایي ته 3 میاشتې دوا وخوره، دا صرف مریض ته یو تسلي ورکوو چې 3 میاشتې کې موږ دی دغه کوو. یو خو دا دی چې د روحیاتو مسایل ډېر دي. دویم دا دی چې دلته زموږ لایف سټایل یا د ژوند چې کومه طریقه ده دا هم نه ده برابره. زموږ د خوراک سټنډرډ مطلب نه دی برابر، یو منظم خوراک نه لرو، یا د غوښو استعمال ډیر کوو، یا دا چې اکسرسایز نه لرو، ګرځو نه، هغه د صحت خیال نه ساتو. زه کم سے کم دلته خلکو ته وایم چې تی په کور کې موټر لرئ، موټر سایکل لرئ، تی په میاشتو دوه کې وایي دا به در لاس وباسو، چیک یې کړئ، د اوسپنې کور دی. نو زه دا وایم چې دا انسان چې د غوښې کور دی، د هډو کور دی، دا کم سے کم په کال کې په 15 میاشتې کې ته یو وار دا بدن در لاس باسئ، د دې یو ټسټونه کواست. بعضې دا ناجوړۍ چې تا ته مخکې راځي هغه تا ته مخکې ټسټونه ښکاره کوي. د هغه څه بیا ته بغیر د دې څه چې ته دوایي وخورې، ته په پرهیز، په اکسرسایز، په احتیاط باندې هغه ځان ناجوړي کنټرولولی سي. بله لوی وجه دلته دا ده چې دلته د ویټامین ډي کمي ډېره ده. زموږ خلک د ویټامین ډي په اهمیت هم نه پوهېږي. لمر ته که موږ کښېنو هغه داسې یو چې مطلب ځان مو پټ کړی، هغه د لمر چې کومې مفیدې شعاوې دي یا ګټمنې کومې الټراوایلټ ریز راځي په لمر کې، خاصا د غرمې د خواسه، دغه ډېرې مهمې دي. که تا لیدلي په دا نوره دنیا کې د بیچ پر غاړه چې کوم خلک پرې وځي یا راځي، دی سن بات ورته وایي یا د لمر غسل کوي، نو دغه د غسل دپاره دوی باقاعده د یوروپ څخه راځي، دوبۍ ته، ملیشیا، انډونیشیا ته، په کوم ځای کې چې تیز لمرونه دي هلته دوی راځي، میاشت و دوې تېروي، پیسې خرڅوي، په 5 سټار هوټلانو کې شپې کوي، نو دوی بیا هغه ویټامین ډي ځان ته حاصلوي. نو دا ویل کېږي په نوي ریسرچو کې چې ویټامین ډي چې ده هغه د اکسیجن بعد، یعنې ګوره اکسیجن هغه شی دی چې زموږ ژوند باندې ولاړ دی، بغیر د اکسیجنه څخه موږ ژوند نسو تېروی. دا اوس نوی ریسرچ وایي چې د اکسیجن بعد چې دی هغه ویټامین ډي ډېره ضروري ده. یعنې د بدن دپاره لکه اکسیجن ضروري دی، ویټامین ډي هم دوی ضروري ده. ولې ویټامین ډي چې ده هغه په بدن کې دا کیلشیم ته اوړي او زموږ د بدن ټولې غوښې، ټوله د زړه څه ونیسه د پښتورګو د دا مسلز پورې، دا ټوله په کیلشیم چلیږي. کیلشیم چې دی دا دې ته حرکت ورکوي، دی په ژوند کې راولي. نو دا مې درته ویل چې ویټامین ډي ډېره مهمه ده. زموږ خلک باید چې ویټامین ډي پوره کړي. او موږ دلته نیچرل لمر لرو، نور خلک سفر کوي پسې ګرځي، هغه دلته موږ ښه لمر لرو. باید چې موږ دا کپړې کمیس کم سے کم په هفته کې یو وار لمر ته وباسو، لمر ته د نیمې ګنټې پورې کښېنو.
بله لوی وجوهات ته ناجوړي دا دي چې دلته دغه دي ویکسینیشن بعضې وایرسي ناجوړي لکه پولیو او شری توره غاړه کڅواک تور ژړی دا وایرسي زکامونه دا ګردي وایرسونه جوړي دي د وایرسونه چې دي هغه دغه نه لري علاج نه لري دوايانې در اوسه پرې نشته نو دغه چې دي دا صرف په ویکسین باندې سمیږي که چیرې موږ د شري د تورې غاړې د کڅوک او دغه دپاره د تور ژړي دپاره یا د HBV دپاره یا د پولیو دپاره مخکې واکسینونه کوچنیانو ته وکړو د TB دپاره دغه شان چې دي دغه واکسینونه که موږ وکړو زموږ په راروان وخت کې به زموږ دا بچیان زموږ نوی نسل د دا ناجوړي وو د دا شري اوس زه ګورم دغه علاقه کې تقریبا د زموږ چې کوم لوړ علاقه ده د امان میرالزي د امان اشیزي په دې کې دومره شری پھیلاو دي دومره کوچنیان شري نیولي دي که زه درته وایم چې روزانه څه کوچنیان راځي ټوله د شري څخه متاثره دي او شري تا تر معلومیږي په دنیا کې تقریبا د کاله څخه د 10 میلیونه پورې کوچنیان وژني هر کال په نړۍ کې د شري د وجې څخه 10 میلیون درون کرونا نه دي وژلي او دغه رقم کڅوک توره غاړه دا شان ټوله وژونکي نه جوړي دي TB ډېر غټ مرګونه نه جوړي ده TB زموږ په علاقه کې کنټرول نه ده اوس هم خلک دلته ډېر TB نه لري نو زموږ وجوهات ما درته ویل چې دغه د یو بل مرته کښېنو چې زموږ قوت مدافعت بل زموږ د خوراک سټنډرډ باید زموږ برابر کو همیشه غوښو استعمال کم وساتو سبزي استعمال کو فروټ استعمال کو او بل د تګ د ځان عادت ته پښو مزل وګرځو کم وخت چې سهولتونه زیات سوه موټران زیات سوه ناست او دفترونه زیات سوه د ناجوړي په هغه وخت کې سره ډېرې سولې مننه کوم ګرانو کتونکو د ډاکټر صاحب څخه یو کوچنۍ پوښتنه لا بله کوم نو په خپله ویډیو را لنډوو ډاکټر صاحب په ښار کې ډېر انسانان وینم 18 میاشتې میډیکل ټیکنیشن وکړي یا 12 میاشتې ډسپنسري وکړي پر ډېرو علاقو مې ما لیدلي دي حیضه صافي ما لیدلي چې هلته ظلم هم سټارټ دی هغه د ډاکټري سره واقفیت نه لري ډاکټر صاحب دا خو انتهایي په معاشره کې یو غټ ظلم دی چې مسلمان سره دونې ظلم دا ما په خپلو سترګو لیدلی دی د دې په حواله باندې که ته څه رڼا واچوې که ته څه راته وایې بشردوست صاحب لږ پر موږ چې درې خواست تیاره ده د سیاحت په حواله باندې هم دلته ډېره تیاره ده وجه دا ده چې دلته خلک اول خو یو موږ خپله ملامتي ده بېشعوري ده ناپوهي ده لکه د فوټبال ګینچر څوک ماري خواته شوټ کړي په هغه خوا باندې شوټېږو هغه وجه یو خو دا زموږ خپل قصورواری چې موږ علم نه لرو شعور نشته را پکې موږ ته دا نه معلومیږي څوک ډاکټر دی څوک نه دی ډاکټر بس چار څوک یو ځای میډیکل خلاص کې پکې ناست دي بس خلک ورځي دوایو سره بېشله کېږي او په دنیا کې تا ته معلومه ده چې دغه یوه د ساده د پیناډول ګولۍ تا ته په دا نږدې دوبۍ کې څوک نه درکوي په هر ملک ته چې ولاړ سې چې په میډیکل کې هر څومره ایمرجنسي ته د میډیکل څخه یو دوا نه سې راخیستی دلته زموږ دوایانې داسې خرڅېږي لکه ګوړه و خوږې و پلمېږ څه خرڅېږي او حالانکې تا تر معلومه ده چې دا ډېر خطرناکه شیان دي د دواو استعمال د زارو استعمال دی او څوک چې د دوا کتاب نه ویلی چې هغه ته موږ فارماکولوژي وایو د دوا په نقصاناتو نه خبر د دواو په استعمال په طریقه نه خبر دوايو په کوم شي کې په کومه ناجوړي کې خوړل کېږي په کومه کې نه خوړل کېږي زه به د دې یو مثال تا ته وایم چې دغه د یوې دوا یو کیټلاګ دی یو کاغذ دی چې په دې کې دا د دوا ټول معلومات لیکلي دي او دا دوا یعنې ته ګوره زه ساده یو دا پیناډول خلکو ته ډېر ساده معلومیږي پیناډول به زه تا ته وایم چې د وینې کینسر چې موږ لیکیمیا ورته وایي پلاستیک لیکیمیا د وینې یو قسم کینسر دی دا د ساده پیناډول ګولۍ سم پېښېږي چې د دې باره کې موږ د دې مریضان لیدلي چې په هسپتالو کې پراته دي د وینې کینسر یې جوړ کړی دی دغه یوه اینه خرابوي داسې هره دوا چې ده د ځانه سره یو کاغذ لري او په دې کاغذ کې د دې ټولې دوا معلومات لیکلی دي که څوک دغه دوا په دې معلوماتو پوهېږي نو هغه دا دوا بیا استعمالولی شي که څوک د دوا په معلوماتو نه پوهېږي د هغه په نقصاناتو نه پوهېږي د هغه د ورکولو په ډوز یا په اندازه نه پوهېږي د هغه استعمال یا داسې کار کوونګ چې هغه د دا فیلډ سره نابلده دی زه خو زما په ذهن خو در دې غټ مجرم نشته او دا یو ډېر غټ انساني جرم دی ګرانو کتونکو د ډاکټر صاحب څخه به آخري پوښتنه کو نو به ویډیو را لنډوو بس ختمو به ډاکټر صاحب و خپل علاقې ته خپل معاشرې ته انتهایي غریبه معاشره ده او دغه انسانان زه وینم کسایان زه خپله ورته وایم چې ما لیدلي دي کسایان دي چې د خلکو څه مطلب دوی پیسې اخلي او ما میډیکلان لیدلي دي چې دوی خلک ما لیدلي چې زموږ کلاسمیټ او د اوس میډیکل خلاص کړی زه ډاکټر ما MD کړی ما PMDC کړی دا 2 نمبر ډیګریز هم جوړیږي په دا زه خبر یم و هغه خلکو د معاشرې ته ستا کم پیغام دی چې کم یو ډاکټر نه دغه سرتي کم بچاو وکړي دا معاشرې ته کتل کوچنی پیغام ولوي معاشره خو باید چې اول په ځان کې دونې شعور پیدا کړي کم سے کم چې د یو چا د میډیکل پر دروازه ورځي یا د یو چا ته د ناجوړي دپاره ورځي
کم سے کم باید په دې پوه سي چې دا سړی ډاکټر دی نه دی ډاکټر، که ډاکټر دی په چیست سپیشلیسټي لري، د چیست سپیشلیسټ ډاکټر دی په کم شي کې کار کوای سي، او د زما مریض د کم ډاکټر سپیشلیسټي سره د زما مریض برابر دی. اصل دی کار په موږ خپله کې دی، موږ بې شعوره یو. ما تا ته ویل چې خلک دلته دا فکر کوي چې یاره دا خلک د چمن خلک ګرده پیسه داره دي او بس د هغو سره شعور ناپوهي هم زیاته ده، په شي نه پوهېږي، بس ورسوي میډیکل او کلینیک خلاص که بس خپل کار او سیسټم شروع که. نو زما یو درخواست دی و خلکو ته، دا یو انساني جرم دی او دا هغه وخت معلومیږي چې کله موږ د خدای په حضور کې ودرېدلو، بیا به د هر شي د هرې پرچې د هرې نقصې حساب ورکوو. دلته یقین خلک ډېر غریب دي، دلته به 60% خلک پیسه دار وي، 80% هغه خلک دي چې دلته روزانه یې خوري، روزانه یې یا په ګوریزي باندې یا په ستړیاو باندې یا په ډېر تکلیفو باندې دا پیسې پیدا کوي، او هغه پر یو دی چا باندې بیا دا پیسې جن ولاړې سي چې هغه د ناجوړي ډاکټر نه وي یا بیخي ډاکټر نه وي، ګس سره میډیکل کالج مخې هم نه یې لیدلی او دلته په دا ښار کې ناست دي، مطلب پریکټس کوي او د ورځې 100 مریض 50 مریض ګوري. حالانکه ما دا 2-3 شان ما په دې باره کې خبره وکړه، ته یقین وکړه د هغه د دې مافیا او دومره دلته ریښې ننوتلي دي چې د هغو خل د خوا څخه ماته دمکیانې راکول سوې که دې بل وار داسې پوسټ وکړي د زموږ په باره زموږ په خلاف یو خبره وکړه، موږ به ستا سره داسې وکړو. ګوره دلته دا مافیا دومره ریښې کړي دي چې دوی د خپله مهرباني یا د خپلې 2 ګولۍ د سمپل دپاره د خلکو ته دونې ځان مهربانه ښکاره کوي چې زه دونې ښه سړی یم سی دپاره راغلم. حالانکه د ښه سړیوالی دا دی چې د چا د انسانیت خیال وساتي او د هغو د صحت خیال وساتي. ډېره مننه ګرانو کتونکو، په زړه پورې مجلس و، زړه خو م غواړي چې د ډاکټر صاحب سره په ګنټو مجلس وکړم، ځکه ویډیو زیاتېږي، ویډیو بیا زیات انسانان پر دې ژي فوکس نه ورکوي. ډېره ضروري ویډیو ده، لازمي به ګورئ، لازمي به شیروئ. زموږ په ښار کې دغه کسایان اوس بیخي ډېر دي، حیضه صافي ما لیدلي دي، ډېر انسانان ما لیدلي دي چې دواو خراب کړي هم دي. تر ډاکټر صاحب مجلس تاسو واورېدئ، وایي دا یو پینډال ګوډۍ هم انسان ته کینسر کوي. حالانکه پینډال زه په خپله ډیلي 3 دارې خورم، پینډال اکسټرا د سره در لپاره یقینا ما خوړلي هم دي. ولې موږ تعلیم یافته خلک مې دا شي سره زموږ ته دونې معلومات نشته، ځکه دوی ډاکټري کړې ده او د ډاکټر صاحب دا خبرې زه بالکل تایید یې کوم چې دی وایي څوک ډاکټر نه وي هغه ته په کار نه دی چې دغه شی وکړي. دی وایي ما څو پوسټونه وکړم د څو خوا څخه ماته هم دمکۍ میلاو شوې، الله دې ده ته جزای خیر ورکړي. ښه کردار د هېچا دا نه ورکېږي، که هر چا په صحیح معنا ډاکټري کړې او ښه تعلیم یې کړی ول نو د هغه کردار نه ورکېږي، هغه و دنیا او معاشرې ته ځان ښکاره کوي. ډاکټر صاحب مجلس په زړه پورې مجلس و، ویډیو به تاسو زیاته شیروئ، ډېر امپورټنټې خبرې دي. اول بیا زه په خپل ځان کې راولم، بیا ټوله معاشره راولي. زموږ یوټیوب چینل هم شته، هغه به هم سبسکرایب کوئ. ستاسو په خدمت کې به د دا رقم شو ډاکټرانو د شو علماو ویډیو به ستاسو مخ ته راځي او زموږ پیجونه شته هغه به تاسو مخ ته شي. ستاسو په توسط باندې په معاشره کې دا خبرې پیلاویږي، نو په خلکو کې څه شعور راسي. خپل میزبان ته دا مهال اجازت ورکړئ، په بله ویډیو کې به سره غواړو. د الله په امان.